اے طالب العلم ته زه علم حاصل او ما درته د جنت لاره برابر کړي ته جنت باندې داخليږي. یوازې طالب العلم نه، یو مشر دی د کور نه روان شو بسترې راواغسته چې تبلیغ لاړ شي. تبلیغ لاړ شي نو په تبلیغ کې تاسو دینی مسلې زده کوئ، کو نور څه زده کوئ؟ دینی زده کوئ کنه. نو چې تبلیغ روان شي د کور وروتي نو حدیث مبارک کې راځي چې ته د کور روان شي د دین د زده کړې لپاره نو حدیث مبارک کې راځي الله فرمایي ما درته د جنت لار آسان کړې د صرف ستا ورتله پی پاتې. او حدیث مبارک کې راځي چې کله دا انسان په لار باندې روان دی نو الله تبارک وتعالى دی فرشتو ته وایي ای زما فرشتو دا کوم ماشوم چې د مدرسې ته روان دی دا خړ پړ چې روان دی د دنیا د خلک چې ورته په دې نظر ګوري وي دا د دنیا نه پاتې خلک دي. الله په اسمان کې فرشتو ته وایي ای فرشتو د زما سره دومره مقام دی دومره مقام دی چې زه نه غواړم د دا قدمونه دې په خاور ولګي. زه نه غواړم د خپلې د ګټو سره ټکراو شي. ای فرشتو د خپلې وزرې خولې کوي او دې ستاسو په وزرو قدمونه کېږي. دومره مقام دا کم بچی چې تاسو را لېږلي مونږ له مدرسې ته د دوی کم مقام دی. حدیث مبارک کې راځي چې کله یو انسان د کور را روان شي په دې نیت سره چې زه علم زده کم قرآن زده کم حدیث زده کم په دې نیت دی د کور را روان شو. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله تبارک وتعالى دې انسان ته وایي وعزت زما د علم د زده کړې دپاره او ما درته د جنت لار آسان کړي صرف ستا داخلېده ورته پاتې دي. دا کم ماشومان چې کور ته درشي او دا تاسو مونږ له رالیږئ که نه نو دوی ته روزانه د اواز کېږي ای طالب العلم ته زه علم حاصل او ما درته د جنت لاره برابر کړي ته جنت باندې داخلېږه. یوازې طالب العلم نه، یو مشر دی د کور نه روان شو بسترې راواغسته چې تبلیغ لاړ شي. تبلیغ لاړ شي نو په تبلیغ کې تاسو دینی مسلې زده کوئ، کو نور څه زده کوئ؟ دینی زده کوئ که نه. نو چې تبلیغ روان شي د کور وروتي نو حدیث مبارک کې راځي چې ته د کور روان شي د دین د زده کړې لپاره نو حدیث مبارک کې راځي الله فرمایي ما درته د جنت لار آسان کړې د صرف ستا ورتله پی پاتې. او حدیث مبارک کې راځي چې کله دا انسان په لار باندې روان دی نو الله تبارک وتعالى دی فرشتو ته وایي ای زما فرشتو دا کوم ماشوم چې د مدرسې ته روان دی دا خړ پړ چې روان دی د دنیا د خلک چې ورته په دې نظر ګوري وي دا د دنیا نه پاتې خلک دي. الله په اسمان کې فرشتو ته وایي ای فرشتو د زما سره دومره مقام دی دومره مقام دی چې زه نه غواړم د دا قدمونه دې په خاور ولګي. زه نه غواړم د خپلې د ګټو سره ټکراو شي. ای فرشتو د خپلې وزرې خولې کوي او دې ستاسو په وزرو قدمونه کېږي. دومره مقام دی. او حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله دا طالب را روان شو د علم د زده کړې دپاره نو په اسمان کې د دپاره د مغفرت دعاګانې فرشتې غواړي، په هوا کې ول مارغان غواړي، په سړو کې میږیان غواړي او په اوبو کې میان. دا ټول د دپاره یعنی څومره مخلوق د الله چې د دې انسان دپاره د مغفرت دعاګانې غواړي. نو تاسو ته وایم چې یو طالب د ماشومان چې تاسو رالیږئ اکثر پکې نابالغه دي که نه، کچ کچ ماشومان دي نو د دغه ګناه نشته دی چې دله د مغفرت دعاګانې غواړي. نو چا لی غواړي؟ مور او پلار لی غواړي. مور او پلار ته دا دعاګانې میلاویږي. دومره لوړ مقام دی د دې طالب علم، دومره لوړ مقام دی. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو انسان علم زده کو علم او په دې حالت کې د مرګ راغی نو د مرګ د شهادت ومنته. الله دې موږ له په دې حالت کې مرګ راولي. الله نه به سوال دا کوو موږ ټول طالبان یو د علم زده کوونکي یو. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو انسان په دې حالت کې مړ شو چې د علم زده کو فبینه وبین النبیین درجه واحده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د دې انسان او د پیغمبر په منځ کې په جنت کې صرف یو درجه فرق دی. الله
چې کوم انسان علم زده کو دی مړ شو نو دی به د پیغمبر په ګاون کې یو ځای پاتې کېږي یو درجه فرق ته یو درجه حدیث مبارک ته ځان نه ملي هغه یو درجه د څه شي ده هغه یو درجه د دې چې هغه پیغمبر دی دی پیغمبر نه دی سبحان الله ډېر لوړ مقام لري لوړ مقام ګورئ دې خلکو ته په سپک نظر ونه ګورئ دا ډېر لوړ مقام لري دا تاسو چې د خپل بچی د مدرسې ته رالېږلي قسم په الله تاسو په مخ د ځمکه الله اړولی شوی خلک یې تاسو الله دې دپاره غوره کړي یې دا څوک کیدی شي چې د یو انسان بچی دی په مدرسه کې قرآن ته ناسي خلک په کټونو کې اوده پراته وي او ستا نابالغ بچی پاسېدلی ړومبې تهجدو کې بیا قرآن راوالي خلکو ته موبایل پرتی ټیویانو ته ماسوتن ناستي او ستا بچی په لس بجې باندې د قرآن تلاوت کوي مړه ستا همدې بختور انسان په مخ د ځمکه بل شته دا خو ته الله د دې دپاره غوره کړی دا سوچ چېرته الله پار چا کوي خو پوه شه چې ستا به یو عمل الله ته قبول شوی و الله خوښ کړی نو الله ستا بچی مدرسې ته راوستو دا ته الله په یو خبره خوښ شوی تا ته نشته پته چې کوم عمل دی ستا حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله انسان مړ شي نو د اعمالو سلسله ختمه د اعمالو سلسله ختمه مونږ ژوندي یو مونځ کو حج کو زکات ورکو روزې نیسو ذکر او اذکار کو چې مړ شو بیا دا کولی شو نشو کولی د اعمالو سلسله بیا زمون ختم شوله خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي درې اعمال داسې دي چې پس د انسان هم دته ثوابونه میلاویږي یو په هغې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي صدقه جاریه صدقه جاریه ده دا صدقه جاریه ویلی شي صدقه جاریه داسې ته ویلی شي چې ته یو داسې عمل وکړي چې د هغې نه همیشه پیدا اخیستلی کېږي څه معنا لاره دې جوړه کړه خلک پې چې ګرځي نو تا ته به دعاګانې کوي کویې دې ویستو خلک ته اوبه څکي تا ته یې ثواب میلاویږي جومات دې جوړ کو خلک پکې منځونه کوي تا ته یې ثوابونه میلاویږي او مدرسه دې روغه کړه چې ماشومان پکې سبقونه وایي نو تا ته پکې څه میلاویږي او د دې نه بله خبره درته وکړمه هغه عمل درته ښیمه چې د هغې در قیامته پورې ختمېده نشته هغه عمل درته ښیم چې د قیامته پورې ختمېدو مدرسه ده کېدی شي دا امکان راځي چېرته ورانه شي سیلاب راشي بل شی راشي بل شی راشي جومات هم کېدی شي وران شي لار هم ورانه شي هر شي له زوال شته که نه خو یو عمل درته ښیم چې هغې له زوال نشته تر قیامته پورې چې څوک قیامت نه دی واقع شوی تا ته ثواب میلاویږي هغه څه شی دی هغه په طالب علم باندې پیسه لګول په طالب باندې روپۍ لګول دا داسې عمل دی چې تر قیامته پورې نه کټ کېږي ولې دا ما چې یو ټکی دوی زده کړی دی که نه په دې کې هم د هغې خلکو حصه ده چې چا په اصحاب صوفه واړو باندې خرچه کړې وه د نبي علیه الصلوۃ والسلام په صحابو چې چا یو روپۍ خرچه کړې وه زه چې دلته یو ټکی وم په دې کې دا حصه ده او دا علم ختمېږي نه دا به تر کومې ورځې پورې تر قیامته پورې نو دا سلسله چې روانه تر قیامته پورې دا طلبه او علما تا چې یو طالب باندې یو روپۍ لګولي د هغې ثواب تا ته میلاویږي دې له زوال نشته ځکه هر یو طالب بل تیاری هر یو عالم بل تیاری او دا سلسله به روانې تر قیامته پورې دې ته ویلی شي صدقه جاریه صدقه جاریه دویم ولد صالح يدعو له نیک عمله بچی دی نیک عمله بچی چې انسان ته در قیامت پورې ثواب میلاویږي هغه څه شی دی نیک عمله بچی دی سړی مړ دی پس د مرګ دته د هغې ثوابونه میلاویږي الله نیک عمله بچی څنګه دی پلار په خپل بچی محنت کړی لکه څنګه چې دا تاسو کړی دی خپل بچی مدرسې ته به وستی و قرآن یې فی زده کړی حدیث یې فی زده کړي دی نبي علیه الصلوۃ والسلام دا پلار مړ دی په قبر کې پروت دی دا بچی چې سار منځو کې او قرآن راوالي او دی وی الف لام میم بچی ته څو نیکۍ میلاو شوې 10 یو حرف باندې څو نیکۍ دي
په الف لام میم څو نیکۍ شوې 10 بچی چې وي الف لام میم دته 10 نیکۍ دلته میلاو شوې پلار ته په مفتو کې په قبر کې 10 نیکۍ میلاو شوې دلته چې بچی مونږ وکړو دی بچی ته چې څومره ثواب میلاو شو دومره پلار ته په قبر کې میلاو شو ولد صالح نیک عمله بچی ښه بل حدیث مبارک کې راځي علماء لیکلي دي دا خبره چې ته نظر نه تیر شي حدیث کې به یا بني والله علم علماء ټول ناس دي دوی ته به علمي علماء لیکلي دي وایي کوم بچی چې مونځ وکړي او دې لاس اوچت کړي او دا دعا وغواړي رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا وا رب زما په مور او پلار داسې رحم وکړي څنګه چې په وړوکوالي کې زما تربیت کړی دی نو وایي ګویا چې دې بچي د مور او پلار حق ادا کړو دعا زه ورته کوي ښه رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا دا چې کوم ماشوم کوم انسان کوم انسان چې د مانځه نه وروسته دا دعا وویله ګویا چې د مور او پلار حق ادا کړو دا دعا به کوم بچی غواړي چې مونځ خو کوي که نه مانځه نه مې وروسته وي که نه څه نه مې وروسته وي مانځه نه چې وروسته دا دعا ووایي نو دا به کوم بچی وي چې مونځ خو کوي که نه نو چې مونځ نه کوي نو تاله به دعا در کومې وغواړي چې هغه د الله نه مني نو د پلار به څه ومني اخو سهار بانګ وویلی شي نور راخیږي په کټ کې ملاسي ځمکه ورته خیرې کوي پاسه ظالمه چېرته بل ځای وګوره پاسه ظالمه زمانه پاسه ولې د الله نافرمانه زه خو د الله تابعدار یم نو تورې په مودی بېلمازه سړي باندې 7 کورونه سپېره کېږي 7 کورونه یو بېلمازه انسان باندې ګیر چاپېره ټوله محله ده د سره بې برکته سپېری کوشش کوئ په محله کې چېرته بېلمازه سړی ځای پسې بطور جرګه سوال ورته کوئ مینت ورته کوئ د خدای لپاره جومات ته راځه مونځ کوه نو دا دعا به کوم بچی غواړي چې کوم بچی څه کوي مونځ خو کوي که نه هغه به دعاګانې کوي هغه چې قرآن راوالي هغه تلاوت کوي ستا په یو حرف کې ستا حصه ده علماو لیکلي دي عیسی علیه الصلاة والسلام دې په لاره باندې تو چې تېرېدو په یو قبر په خوا تېرېدو څه ګوري هغې صاحب قبر ته عذاب میلاویږي دا د عیسی علیه الصلاة والسلام معجزه وه الله تبارک وتعالی به ورته د مړو حالت ښودو عیسی علیه الصلاة والسلام وکته چې په قبر والا باندې ډېر سخت عذاب دی دی لاړو څه موده پس بیا په هغې لار راتو چې راتو څه ګوري هغه قبر والا د جنت په باغچو کې ناست دی په نعمتونو کې ناست دی عیسی علیه الصلاة والسلام اسمان ته وکتل وی الله څه عجیبه بادشاهي دي دی نو کله عذاب او کله رحمتونه او کله نعمتونه مخکې ویل عذاب ورکوه اوس چې رالم د جنت په نعمتونو کې ناست دی دا څنګه خبره ده الله تبارک وتعالی وفرمایلي عیسی دا سړی چې مړ کېدو دی په خپله نیک عمله نه و څه نیک اعمال یې داسې نه و ګناهونه یې کړي وو ګناهګار انسان مړ و چې د هغې د وجې نه ورته څه میلاوېدو عذاب میلاوېدو خو چې کله دی مړ کېدو نو ده د خپلې بیبي په ګېډه بچی پرېښو د بیبي په ګېډه یې بچی پرېښو پس د مرګ هغه بچی پیدا شو او چې کله هغه بچی پیدا شو لویدو عیسی نن هغه دومره شو چې مور یې د ګوتې نه ونیوه او استاد صاحب له یې بووستو د عیسایانو چې کومه عبادت خانه وه هغې ته یې بووستو او هلته یې استاد صاحب ته کېنو چې استاد صاحب دې ته ورسره سبق شروع که انجیل ورته شروع که یو استاد صاحب چې بچیو وایه وی هغه وی چې بسم الله الرحمن الرحیم بچی په وړو وړو شونډو وی چې بسم الله الرحمن الرحیم عیسی ما له حیا راځي چې د کوم سړي بچی په وړو وړو شونډو زما نوم اخلي او زه یې پلار له په قبر کې عذاب ورکوم ما له حیا راځي عیسی نن د ده بچی جومات ته تللی دی نن د ده بچی بسم الله ویلې ده ځکه مې ولې د پلار نه د قبر عذاب لرې کو خوش قسمته خلک په مخ د ځمکه در دې پورې توام چې ستاسو بچي مدرسې ته راغلي دي په مخ د ځمکه بهترین خلک یې تاسو په کور کې ناست یې
او ستا بچی دلته کې د سهار د مانځه نه مخکې پاڅېدلی قرآن یې راغستی تلاوت یې شروع کړی مړه څومره بختور انسان یې ته کور کې ناست یې ماسخوتن او ستا دلته یو نابالغ ماشوم زمونږ سره د ماخوستن په 10 بجو پورې د قرآن تلاوت کوي څومره بختور انسان یې او د جمعې ورځ له درشي نو ستا سره په دسترخوان باندې بیا یا حافظ ناستی یا در سره عالم ناستی څومره خوش قسمت انسان نور به ته څه وایي د الله نه ته نور څه غواړي خو د دې نعمت ناشکري چېرته ونه شي شکر به ادا کوو ښه شکر به د دې نعمت ادا کوو ځکه چې د نعمت ناشکري چا کړې الله ترې هغه نعمت اخیستی دی نبي علیه صلات وسلام مکې والا راغلی و که مدینې ته راغلی و مکې ته راغلی و که مدینې ته راغلی و مکې ته راغلی و خو مکې والو ناشکري وکړه مکې والو ناشکري وکړه الله ترېنه هغه نعمت واخیستو چېرته یې بوستو مدینې منورې ته مکې والا ترې په ژوند محرومه شو پس د مرګه ترې محرومه شو د نبي علیه السلام روزه مبارکه په مدینه منوره کې ده دا ولې د نعمت ناشکري وکړه د نعمت ناشکري وکړه چېرته د نعمت ناشکري نه ونه شي ګورې ښه دا بچي لوی نعمت دی ستاسو یو مې ته دا وویل چې پس د مرګه انسان ته چې ثواب میلاویږي نو څه شی دی ولد صالح نیکعمله بچی چې در دعاګانې پس د مرګه غواړي دریم حدیث مبارک کې راځي او علم ينتفع به دا جمله پکې زمونږ دپاره ده علما ناست دا جمله پکې زمونږ دپاره ده الله دې مونږ د دې اهل وګرځوي الله دې مونږ ته دغه نصیب کړي الله ډېر پریشانه شو بعضې اوقاتو کې یقین په الله وکړه ډېر پریشانه شو خلک راپسې خبرې وکړي قسمه قسم خبرې وکړي سپکې سپورې راته ووایي ډېر پریشانه شو ډېر خفه شو دا زه څه کوم ما ته په جواب کې څه میلاویږي خو چې دغې حدیث مبارکو ته وګورو نو ته تسلي راشي زړه ته تسلي ورکړو ځان له او علم ينتفع به پس د مرګ چې انسان ته ثواب میلاویږي یو علم دی چې پس د مرګ د دنه په هغې سره شاګردان خوري او پیدا پې حاصلوي الله په دې حدیث ځان له تسلي ورکړو تاسو وایئ چې دا مولان راځي او دوی ښایسته ښایسته کپړې اغوستي او ښه کوټونه او جامې اغوستې دوی به چې ته غټې غټې تنخواګانې هغه تفصیل ورته محتمیم صاحب کوي زمونږ سره په دې مدرسه کې د ټول نه لوړه تنخوا چې ده هغه 10,000 روپۍ دي هغې استاذ چې 24 ګنټې دې مدرسې ته ځان وقف کړی دی نظیر مولي صاحب زمونږ سره دی کفایت الله مولي صاحب دی قاري صاحب دی دا 24 ګنټې دلته اوسي 24 ګنټې لوړه تنخوا غټه تنخوا د دوی 10,000 روپۍ ده څه خیال دی بازار ته چې لاړ شو 10,000 روپۍ په جیب کې اوسو نو چې د وړوکي سوټ راوالي دا په 100 روپۍ دی یاره امیر صاحب دا خو په 2,500 روپۍ دی نو بیا دنیا ته نه ګورو ښه دنیا ته نه ګورو دنیا پکې نشته الټه راپسې خبرې کېږي خو چې دې حدیث مبارک ته وګورو چې زه به په قبر کې پروت یم ما به ځان له یو شاګرد تیار کړی وي هغه به چاته به جومات کې قاعده وي چاته به سپاره وي چاته به ترجمه کوي زما به کم از کم دغې کې حصه وي زما به پکې حصه وي تېر روز کې یو روایت مخې له راغی او چې هغه روایت مې ولیدو نو قسم په الله ډېر زیات خوشحاله شوم او دا زه چې کوم ځای کې علما یې هلته اکثر بیانوم روایت کې راځي د محشر میدان دی اعمال تللی کېږي نو د مولي صاحب او د قاري صاحب عملونه چې وتللی شو نو نیکۍ یې سپکې شوې ګناهونه یې درانه شو مولي صاحب خفه شو قاري صاحب خفه شو سره د علمه سره د حفظه اوس په جهنم ته ځم دا څه وشو دی په دې پریشانۍ کې ولاړه دی چې د وریځې په شکل به یو شی راشي د ده د نیکو په تله کې به پرېوځي د وریځې په شکل د نیکو تله به درنه شي د ګناهونو تله به څه شي سپکه شي د الله د طرف نه به اعلان وشي چې پلانکی چې د پلانکي زوی د همیشه دپاره کامیاب شو بیا به ناکامه شي جنت ته دي ځي مولي صاحب به وایي الله بېادبي دې معافي ځم جنت ته ځم خو دا خو راته وښیي چې دا اوسو زما خو نیکۍ کمې شوې د وریځې په شکل دا کم عمل راغی چې زما د نیکو چابړې دروند کو الله دا خو راته لږ ووایه کړه الله تبارک وتعالی فرمایي قاري صاحب مولي صاحب
دا ستا د هغې شاګردانو په اعمالو کې حصه وه چې کوم تا په دنیا کې ځان له تیار کړي دا ستا د شاګردانو په اعمالو کې ستا حصه وه دا خو لا پاتې وه که نه دا خو مې درله نه وه تللې الله دکې ورځې دپاره لګیا یو د دغې دپاره لګیا یو ښه چې الله دومره زمونږ یو شاګرد به چېرته قبول شوي زمونږ دا غړکه پیړۍ به پې چېرته پار شي نو حدیث مبارک کې راځي او علم ينتفع به علم چې پس د مرګ په هغې سره څه حاصلېږي ثواب حاصلېږي حدیث مبارک کې راځي مولوي صاحب ټیم مې ډېر واغست حدیث مبارک کې راځي یو روایت ختمېږي چې بل ذهن له راځي چې بل ختمېږي چې بل ذهن له راځي نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي دا حافظ قرآن دا تاسو چې کوم ماشومان را لېږلي دي د قیامت په ورځ باندې به دی به د داسې لسو کسانو سپارش کوي چې په هغوی باندې جهنم واجب وي وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم وجبت لهم النار او كما قال عليه الصلاة والسلام د لسو تنو داسې سپارش پکړي چې جنتیان به په خپله نه د خپل خاندان لس تنه داسې چې فیصله پې شوې د جهنم دی به د ځان سره د خپل خاندان نه لس تنه ځان سره جنت ته بیایي څه دې خیال دی دی چې د خپل خاندان لس تنه جنت ته بیایي نو دا مور او پلار به پرېږدي دا مشر ورور به پرېږدي چې دی د جهنم ته لاړ شي دی به هغه کس پرېږدي چې په دنیا کې پې سبق وي ما ته زما د مشر ورور ما ته زما د پلار پته ده چې ما ته یې سبق په کومه غریبۍ کې او په کومو تکلیفونو په ما ویلی زه به د محشر په میدان کې بیا سبا دوی یېرو دا به تاسو هېر کړي دا به چې تاسو بیا لومبې به د خپل مور او پلار لومبې به د خپل مشر ورور د لاسه نیسي او ځان سره به جنت ته بیایي